کوم کتونکو زیم شاہین آفریدی مسرا موجود ہے آصف یوسف یو سینئر سنگر پروڈیوسر پروڈیوسر انکر پرسن آصف یوسف جیسا ہمیں جی خپل تعارف دی او شاہین آفریدی چې کوم نه کومل ګری جرنالست دلته کار کوي او د شاپ ته دی چینل دا تاسو سبسکرایب کړئ او تاسو ته تاسو وروړي او تاسو به د دې شاکس د جنګو زما خیال سمرم د دې مطلب یو سوچ ته چې تاسو مشکلات نه یې خبر و تاسو ته درواندي کی خوري خان د امتحاناتو کې الله تعالی چې مسلمان پاس کړي نو په ډېر لوړ مقامات او مقام الریډي هم د دې هټي خلکو ډېر سختي تیری کړې دي هغه دې ته ملو شوی دی نو دې صبر کړی دی او ته صبر نه ورته زیاته خوږوي او ان شاء الله ترقی دا روانه ده جون دي سره مشکلات راځي مطلب دا مسلمان ما ډېر رول ماډل او پیغمبر اسلام دا رول ماډل چې کوم کار د ژوند د تیرېدو پیغمبر اسلام بغیر چې خپل زندگی ته په هم ډېر خوشحال سره ډېر یعنی د دې وخت د ټایم سره د کې دانش چې هغه وخت څنګه دا غوته وګاړي استعمال نه چې کوم ضرورت الله تعالی کوم ضرورت تاسو ته پریدي د دې به جایز پیدا گاڑی په ضرورت په استعمالو نو دا استعمال کې خپل ژوند کې راوړل نور سره نو تاسو باندې راته بس دا او چې څومره سخت راځي په مانځي په تاسو سره الله تعالی نه راوړي خدای به مقابله کوي جنت په سړي باغې باندې او مسلمان هغه چې هغه په ژوند کې سخت را نشي هغه مقابله شي طریقې یو تاسو د نلرم تاسو څنګه هم سٹارټ کړی دا څه چې لکه زبر دا وایم چې سینګینګ زیاتره ملګرو چې هغې به راته چې یاره صاحب ستا اواز بیس دی بیس ته چې خبرې کوې نو ماته به ډېر خلک یو بیس اواز سندرغاړو کې نو سبا نشته ما ورته څه کوې ورته سندرغاړو سره لکه دښمني ګورې نو هغه وایي نه وایي خیر ته ټرای کړو ټرایل بیس باندې چې کوم دی نو ما یې زه یو ښه نیت پیدا چې یو ښه پیغام یو ښه میسج چې هغه یو ډېر ښه سور کې لکه الله تعالی هر انسان له په مړی کې اووه سورونه اچولي دي 12 سورونه د لسم سور چې کوم دی نو هغه د اسرافیل علیه السلام دی چې کوم هغه شپېلی غږیاله دنیا ته نه چې راغلی دنیا ور روانې ګورې نو دا اووه سورونه اچولي لکه اوس مونږ سبق وایو یا قرت دا ویل پکار دي نو دا سندره یا غزل ویل چې کوم دی دا یو فریاد دی او د حسن تعریف دی او نو دا په سور کې کول پکار دي هغه چې میوزیک سره لګي نیت دا دی چې ته یو ښه پیغام پای کې ورکړې چې هغه په خلکو باندې اثر راشي نو ما زه وایم نه الله تعالی دا آواز راکړی دی چې راکړی نه دی نه څه فایده ول استاد دعاګانې کوشش کوم ریاض به شروع کړی او وایم چې تاسو لپاره ښې غزلې تاسو لپاره ستاسو خوښ مهرباني جی شکریہ